یعنی قرآن کریم د دې ټکی نه منع کړی دا چې مسلمان به دا نه وایي چې دا کافر زما دوست دی. دا دی وایي چې دا زما واقف ته په جنگلوں میں دی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوست به ورته نه وایي. علماء لیکي چې کوم شینا الله منع کړی دا هغه شی دو صورت یو صورت دای چې یو سړی نه په غلطه او لفظ اوته نو پاغه نه ګناګاری. لیکن که یو سړی قصدن دا وي چې دا کافر زما دوست دی او د ته پته ای چې قران کریم کافر ته د دوست ویلو نه منع کړی دا نو بیا دا سړی په کافر شي ځکه چې د قران نه انکار وکړ. د دې داسې مثال لکه یو سړی قتل وکړ یو سړی بے گناہ مړ کو بے گناہ مړ کو چاته تپوسو کو چې دا دی ولی مړ کو کده داوي چې غلطی را نه وشوه نو دې ګناګار دی او کده داوي چې خمه وکړو چې مړمه کو نو دې پټکی په کافر شي. یا یو سړی روزه وخوړه چا ورته وی چې روزه دی ولې وخوړه او دو ویلی چې غلطی مې وکړه یا بیمارم یا راته ډاکټر ویلی چې منیسا نو کدا باندې وکړه خدا گناہگار شو او کدو ویلی چې ما خو کچ دا روزه مې وخوړه نو پټکی په کافر. علماء لیکي چې په کومه ګناه سره فخر وکړي نو دې پاغه ټکی کافر شي. کدا وخت کې د چا مړ کو نو دا به کافر مړي. عزیزانو دا پړولی کوي چې نن د ځمکې په سر چې څومره مسلمان قوم اوسېږي تقریبا د دوی دا دستور دی چې دی کافر ته دوست وي. د هندوانو زمانہ به تاسو ته یاد یا نه ډېر هندوان داسې وو چې زمونږ د مسلمانانو به ورته دوستان دي. دا هندو زما ډېر ښه دوست دا سیک زما ډېر ښه دوست. اوس اسلامی ملکونه وګوره اسلامی ملکونه وګوره اغي کافر ملکونو ته دوستان وي. او کافر ملک ته چې مسلمان ملک دوست وي نو دې په مسلمان نه پاتې کی. عزیزانو تاسو په دې خبره من پوهیږئ ځکه چې زمونږ ملک لګ د عقل ویش چې نو دا زمونږ ملک
لره تلو. پدې سوچ وکړئ چې څلور ورځې وشوې چې نواز شریف زمونږ د چین په دوره تللی دی او داغه متعلق اعلانونه کیږي چې د چین صدر سره او د چین وزیر اعظم سره زمونږ د وزیر اعظم خبره په دوستانه ماحول کې وشو. دومره خو پوهیږئ کنه؟ پوهیږئ پارس هغه کوم آرامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهیږي. یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راونه و. یو شیطان هر ځای چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړ شو. هر ځای هر بازار چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډه هر کده بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده، کده کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده، کنور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې. یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی. پاکستانیان هغه جوکر قوم دی، نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډیر زر کوي. پاکستانی دا چره ونه کړ چې یورپ ممالکو اټم بم جوړ کړي دي، مونږ یې ولې نه جوړو. اغي ټینکونه جوړ کړی دي، مونږ یې ولې نه جوړو. اغي سره ایټمی پلانټونه دي، مونږ یې ولې نه جوړو. دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چرونه کو، لیکن داغي د ګډا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړي هم داوی په شان دوی په ګډي. نن ستا په ملک د ټینس او د کرکټ میچونه چي دي دا د انګريزانو ایجاد دی. د انګريزانو ستا ملک سمره تقلید کړي. ستا د ملک دا نوجوان الکانو ګوره دوی ولا دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړی دي، په لار روان یو وخت یې نیولې چې څومره رانو شو. او دا زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او بے کلمې پیدا چي دي، ټول ورځ ګوره د دې پلاس کې به واړه ټرانزیسټري وي او وخت به نیولي او کرکټ میچ باو. بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه ناس پراته دي، نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري. نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډیر زر کوي. اوس کرکټ څه شي دی؟ ملک په ورانیږي، ملک په آبادیږي، غنم پکېږي، جوار پکېږي، پیپر په ارزانیږي. کرکټ څه شي؟ زرګونه دنیا ورته ناست او خزه ای په شرمونو شرمېدلو زن طلاق او بے غیرت. اریو دله چې د کرکټ کتو تزي خزه ځان سره بوتلی مخ کې ناستې دا دلت رستو.
بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګور دا څه شه ده دا د انګريزانو ایجاد ټینس دا د انګريزانو ایجاد ده پاکستان لوی تقلید کړي ستا په ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه ولا جان شیر خان دومره رانو جهانگیر خان په ورواړو د دې جنگ په زمانہ کې ما دا خبرونه کته خزو بد الکانو تلاسونه پړه خز د چا خزه چې پردي الک تلاس پړه کوي د دې دله د 60 په وختو د درې می تبا ورکیږي کنه پردي الک ټینس غټل زما د خزه څه کار دی چې ورته لاس تکي په دسي بے حیا او بے غیرت عمل کې اوسي او نور به شرمېږي ان شاء الله نور به شرمېږي ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي دغه پیپړې کده سرک وترونه وته په غډې دون مان دا ګیره کړه وخت دا سره روان داغه جوکر او نقلی مل اوس یو بل مهرباني د انګريز د ملک تقلید پاتې ویډیو گیم کم یو بے غیرت الک نه چې نور سکار نه کیږي د ویډیو گیم دکانو باسي او د ماشومان په ټوله ورځ تبا کیږي د سبقونو نه وته اوس بل مهرباني رااله بلیټ نرغه دې چې میز جوړي او دکان ورته نیسی او د الکان په باندې هغه غونډس کرغړی رغړی 15 روپے 10 روپے دا جواری نه ده اوس په خبرګو سترګو د پاکستان حکومت اړوند شي چې په ټپو کې چې سار را پاسو چې نه وزیر بینای نه گورنر بینای نه صدر بینای نه وزیر اعظم بینای ټول په ټپ وړاندې نه په خبرګو وړاندې شي دا کب چرته سړی په کور کې جواری واچوله خو پولیس په چاپه و یو ویني او په بازار کې جواری لګېدلې ده په بازار کې ستا قانون چرته لاړ بلیټ جواری نه ده ویډیو گیم جواری نه ده په میوزیک سنټرو کې دننه 10 روپے باندې دننه هر ورځ الکان نه نباسیو وی سی آر ورته خی دا یو مستقله سینما او جواری نه ده دلته قانون خاموش قانون یو دغه نه دی چې د حکومت به بیا د سنوم نه دی مونږ ته د حکومت نه دی پکار مونږ د حکومت نه بیزاری مونږ د حکومت منلو ته تیار نه یو مسائل په ځای پرې په دې ملک تاسو وګورئ په بازار کې بډمان رواني ډولکی به ور سره او په بانس کې به دوه ټوکرای چولی او مخ کې بز وړندې یو برستو زوړن یو سپینګیره به پیدا کړي هغه به مخه ته غړي اکیوي وې سید حسن سرکار دی ڈالی پئی جاندی اے ڈالی اس ویٹ کسوید دنیا غنڈگان او بدماشان ور سره روان دي جګړم کوي مرای ندیم نیسی فتوام در باندې لګئی تو آیا چې کوم قوم دا مزاج
چې د اولیاء مزاراتو ته په ګډېدو په ډولکو په کنجرتوب روان دی قوم ته هم خدای پاک خورس خی یا دی قوم ته هم الله تعالی د سکون ژوند نصیب کوي. که دا ډمان دومره ښه خلق دی نو تاسو د مور او پلار قبر ته ولې نه بوځئ؟ آخر تاسو کې د چا مړي خو به شوي کنه ټول ژوندي یې مړي خو به شوي. نو تاسو دا ډمان د خپلو مشرانو قبرونو ته ولې نه بوځئ او هلته دبلې او باجې پې ولې نه غږوئ چې دا اولیاء الله تاسو ته دومره سپک او ذلیل ښکاري چې د هغوی په قبرونو باندې تاسو ډمتوبونه کوئ. عزیزانو په کلاو غوږ واورئ، تاسو د نوتیې خلق ډېر پوه خلق او پوه ځکه یې چې ښځې سره مرابطه ده. په کلاو غوږونو واورئ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ فرمان دا دین دا قرآن کریم فرمان دا دین دے. نو دا قرآن او دا حدیث نا بہر دین شتا آجی ویبا نشتا کن دین یا قرآن دے او یا حدیث دے. دین پاخوا دین نشتا ځکه چې دین نامه ده د الله د وینا او دین نامه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا. دین پاخوا دین نشتا. تاسو راشئ چې وګورو چې قرآن څه وایي. قرآن وایي چې که تاسو دا غواړئ چې زمونږ رابطه د خدای سره پیدا شي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې کوم شی تاسو ته د خدای نه راوړی دی هغه ونیسئ. وما نهاکم عنه فانتهوا او کوم شي نه چې پیغمبر منې کړي یی هغې نه منې شئ. نو د پیغمبر وینا دا دین دی، داغه منع دا دین دی. پیغمبر د قبر متعلق څه ویلي دي؟ د قبر متعلق ویلي دي چې تاسو قبر ته ځئ ځکه چې قبر کتو سره سړي ته تذکره د موت شي، مرګ ورته یاد شي او خپل انجام ورته یاد شي چې دا حال به یو ورځ زمان. بس دغه نه پاخوا قبرونو د پاسه نورې قصې دا دین نه دی. خو دې کې شک نشته ملا خو هر چا سره پیدا کی، هر چا ملا پیدا شي صاحب په قبر. زه پنجاب کې پیښ شوی وم، یو عرس تقریر کوي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء باندې به خوف و خطر نه. نو دیوس وی چې قبر وچ فرشتے آئیں
हजरत जी दे मुरीद नो हथों फड़िया, उनने एक थप्पड़ लगाई मुनकीर नकीर दा खबरी दी तसु मुनकिस्ता दा खलकस्ता ना मुनकिर उनने एक थप्पड़ लगाई और मुनकर नकीर नू कहन लगे न क्यों बेशर्मा बेहया किनू तू हथों फड़े मनु सरकार दा सहारा नसीब होए बेहया हट जा मेरे अगों जोसनास लड़की ख्याल कोम थी या अल्लाह उस पर्दा में साथे दा फटोल दगा तबीयत खलक दे वो दीप से जमान अंबर दे 10 अरबों से चल अजीजानो चल सके मंगला चल न रहे यौमन इलम सरा लस्मन अकल पकारी बाजी मुलियानों के इलम राशि अकल पकी नहीं न दा सटी गुसी खुरी जानम गरबई बलम गरबई शोर है कम दलाव कम कौम की अकल भी अगी आसमान सरा खबर